سلام ډاکټر صاحب نن سبا یو بیماری ډیره عام شوې ده کوم چې د سکرین اډکشن دی د موبایل استعمال ډیر زیات دی د ټیک ټاک او دغه سره ماشومان په هم راوړېدلي دي ځوانان نو ټول همدغه مرض کې مبتلا دي نو ډاکټر صاحب د دې نقصانات څنګه سدي او د دې نه به بچ کو ځان څنګه جی بسم الله الرحمن الرحیم. اسناد چې کوم د موبایل ایکسیسیولی یوز دی یا د سکرین ایکسیسیولی یوز دی د دې نه موږ ته مختلف قسمه مسلې جوړېږي. د ټول نه مخکې خو موږ ته آی سټرینز چې کوم دی یا د سترګو بیماري جوړېږي به مطلب چې کله موږ ډېر زیات ایکسیسیولی موبایل استعمالوو دا موږ ته د سترګو بیماري جوړوي چې پکې آی ډراینس مطلب سترګې وچېدل یا په سترګو کې خشکي راتلل یا د دې نه علاوه زموږ نظر کمزوری کېدل نظر خرابېدل. پر ډیجیټل آی سټرین چې کوم دی نو هغه موږ ته کېدل او دا د موبایل د سکرین د استعمال له وجې نه کېږي. د دې نه علاوه موږ ته سلیپ ډسټربنس د خوب خرابېدل یا خوب خرابېدل. یاد ساتئ چې کومو خلکو ته هم د موبایل استعمال کوي د بیډ ته تلو نه یا د ویده کېدو نه 2 غنټې مخکې به موبایل فون سایډ ته ږدئ. کوشش کوئ چې د ښه خوب دپاره تاسو لږه سټډي کوئ داسې به ستاسو خوب ورسره برابر وي. د دې نه علاوه د سټ او د اوږو تکلیف ځکه چې ډېر ټایم موبایل استعمالېږي په لاس کې مثال خبره موبایل نیولی داسې ورته ګورو سټ هم ښکته کړی وي نو دا زموږ په سټ او زموږ چې کوم اوږې دي په دې باندې اثر پرې باسي. د دې د وجې د فزیکل اکټیویټي نه هم نن سبا ځوانان وتي دي ټول ورځ موبایل ته ناست وي سکرولینګ وغیره کوي اړول کوي. د لاسو یا د کلایانو تکلیف دا هم جوړېدل. ډېر خلک اکثر وایي زما لاس اوده کېږي چې لږ ټایم موبایل لاس کې واخلم لاس مې اوده کېږي ستړی کېږي. زیاتره د موبایل فون نن سبا د انډراید موبایل دي څه نه څه ویټې وي وزن وي د هغې د وجې نه زموږ چې کوم پوسچر دی دا پکې ابنارمل کېږي مطلب لکه زموږ د خپل نیک یا سټ چې کوم دی د هغې خیال نه ساتل. پکار دا دی چې د هر 20-20 فارموله موږ استعمال کړو د هر 20 منټ نه بعد 20 سیکنډ لپاره کم از کم سترګو له ریلیکسیشن یا آرام ورکړو. پکار ده چې 20 منټ موږ موبایل استعمال کړو د هغې نه بعد 20 سیکنډ پکار ده چې موږ خپلې سترګې کلوز کړو بندې کړو او 20 سیکنډ بعد موږ خپلې سترګې کولو. لږ معمولي غونته کې سترګو له پکار ده یخو یخو اوبو سره موږ سترګې انځو کړه چا مجبوري ده د سکرین نه او د سکرین استعمال یې ډېر دی. د دې نه علاوه دا موږ ته ډارک سرکل مطلب چې کوم د سترګو لاندې حلقې راتلل دا یا ایجنګ چې ورته ویلی شي د ټایم نه مخکې بوډاوالي ته بوتلل یا بوډاوالي راویستل دا چې کوم ګورو بلا افیکټرز او ډېر زیات سایډ افیکټ او ډېر زیات نقصانات دي. ښه خبره دا ده چې د دې لپاره کم ګلاسز وي هغه استعمالول پکار وي چې آی پروټکشن لپاره کم ګلاسز وي هغه استعمالول پکار وي. د دې نه علاوه پکار دا وي موږ لا چې موږ د دې سره سره چې کوم نو د کم ریز وي د هغې نه پروټکشن خپله پوره خیال وکړو احتیاط وکړو. دغه موږ ډېر زیات سوري دي. پکار دا ده چې موږ لکه موبایل استعمال کوو نو چې موږ خپل پوسچر سیده وساتو یا که موږ د سکرین استعمال کوو چې زموږ پوسچر بالکل سټرایټ وي سیده وي او موږ پکې لږ ډېر 20-20 وقفه وکړو مطلب 20 منټ موبایل یا سکرین استعمال کړو. د هغې نه بعد که موږ ناست یو پکار ده چې موږ بالکل سټرایټلی ودرېږو. د ودرېدو سره سره موږ موبایل یا داسې نه بند کړو سترګې پټې کړو سترګو له آرام ورکړو نو انشاءالله ډېره زیاته پیدا به کېږي. چې کم ماشومان دي نو هغې په غور سره دا واورئ ځکه چې کم د 2 کالو نه کم عمر ماشومان دي یا د 2 کالو پورې بلکې د 7 کالو پورې چې کم ماشومان دي د هغې په صحت باندې هم د موبایل فون استعمال ډېر زیات خطرناک اثر د نقصان دی ځکه دا زموږ په دماغو باندې هم افیکټ کوي یا ماشومانو له دماغ ډېر زیات افیکټ کوي. بهتره خبره دا ده که ډېر تفصیل ته زموږ ویډیو ډېره زیاته اوږدېږي خو تاسو کوشش وکړئ چې د موبایل فون استعمال ډېر کم کړئ. د هغې نه علاوه تاسو کوشش وکړئ چې د خپل سکین د خپل سترګو د ډېر زیات احتیاط وکړئ. که چېرې تاسو ته په سترګو کې یا په سکین کې څه ابنارملیټیز راځي نو پکار ده چې د کنسرن ډاکټر سره تاسو مشوره وکړئ رجوع وکړئ او د دغې څیز د استعمال نه لږ اجتناب وکړئ. د الله په امان.